السلام علیکم. زه ډاکټر مهران یم، شوګر او میډیکل سپیشلیست ډاکټر یم. نن درته یو امپورټنټ میسج در کوم. اکثر خلک وزن کموي او د هغې دپاره خوراک پرېږدي ډېر زیات، ډېر کم کیلریز ته لاړ شي، یا ناشته ماښام روټۍ وغیره یو دوه ټیمه روټۍ پرېږدي او هغې سره چې کوم دی په هغه ټایم کې صرف سلاد وغیره استعمالوي، خو بیا یې هم وزن نه کمېږي. ما ته داسې ډېر مریضان راځي، اکثر وایي چې ډاکټر صاحب موږ ډېر زیات کیلریز ځان ته کم کړل خو بیا هم زموږ وزن نه کمېږي. نو په دې کې دوه مین فیکټرز دي. یو خو دا چې د وزن زیاتېدو بعضې خلکو کې څه ناڅه وجه وي، مثلا تایرايډ یو عام وجه شوه، داشان شوګر یا نور داسې یو دوه درې بیمارۍ دي چې هغې کې وزن زیاتېږي. نو یو خو دهغې تشخیص پکار دی، دهغې علاج پکار دی. دویم نمبر چې کوم غلطي کېږي یا څه په وجه وزن نه کمیږي، نو هغه دا کیدی شي چې دا خلک ډېر زیات کیلریز کم کړي. نو لو کیلریز کې د انسان جسم ته یو میسج میلاو شي چې هغې بیا جسم خپل میټابولیزم ډېر زیات کمزوري کړي، سلو یې کړي. او چې میټابولیزم سلو شي نو بیا د چربۍ سوځېدو یا فیټ برنینګ چې کوم ته موږ وایو د هغې هغه پروسس ډېر کم شي یا بالکل ودرېږي. نو انسان کیلریز کم خوري خو بیا هم د هغه چربي نه سوځي، بلکې د هغه پټې مسلز چې کوم دی هغه بدن نه کمیږي او لوس کېږي، او دا یو ډېر خطرناک علامت دی. نو که تاسو وزن کمول غواړئ په یو هیلدي طریقه باندې، یو پراپر ډایټ پلان ستاسو پکار وي، ستاسو د ایج، هایټ او ویټ مطابق چې تاسو له څومره کیلریز پکار دي او دا کیلریز تاسو د کم کم خوراکونو نه اخیستی شئ، ورسره څه اکسرسایز پکار دي، څه پکار دي، او هیلدي ویټ لاس څومره دی، په هفته کې میاشت کې څومره وزن کمول ټیک دي. نو تاسو ما سره رابطه وکړئ.